بسم الله الرحمن الرحیم. علماء کرام اکابرین امت فرمای یو مومن مسلمان دی او یو ډیر ضروری او ارجنٹ کار دی انسان ته راپېښ شو. مسلمان دی، انسان دی، کمزور دی، کارونه راپېښېږي، د انسان سره د هغې څه طریقه کار نشته، څه وکړي، ټیم مختصر دی، وخت ډیر زیات لږ دی ورسره. نو د انسان مومن مسلمان له پکار دی چې د ماسخوتن مونځ نه پس کیني او ځان لږ کړي د الله رب العالمین په دې خپلو اذکارو کې ډېر زیاتې پیدې ایښودې دي د دې مومن مسلمان دپاره. خو اله چې دا مومن مسلمان دغه اذکار د زړه په یقین سره په للهیت سره وکړي، نو الله تعالی بیا د انسان تمام مشکلات چې کوم دی هغه اسانوي. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه علما دا ښیي یو انسان دی یو ډېر ضروري کار ورته راپېښ شو، نو دله پکار دی چې د ماخوتن مونځ نه پس ځان لکیني او ربي انی مغلوب فانتصر دغه ذکر دی 516 مرتبه وکړي، 516 مرتبه مخکې وروسته دی یو وارې چې کوم دی درود شریف هغه ولولي، د هغې نه پس د دعا وکړي. علما فرمایي چې کله دا انسان دعا ته لاس اوچت کي، نو دا انسان به صرف او صرف یو کار دپاره سوال کوي، اقا کار به ذهن ته راولي، یا الله زما دا کار دی ډېر مشکل دی، زما دا کار چې کوم دی دا حل کړي. نو انشاءالله تعالی الله تعالی به د انسان کارونه چې کوم دی هغه سم کړي. کم دوستان، ملګري، یاران، دوستان، رونه بایګان د چینل ته نوي وي، هغوی ته ډېر عاجزانه درخواست دی چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړي. جزاکم الله خیره.